نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم. عزت مندو په دنیا کې هر قسم خلق شتا. څوک داسې دي چې د قرآن نه انکار کوي، څوک داسې دي چې د الله رب العزت نه انکار کوي، څوک داسې دي چې انبیا کرام علیهم السلام نه انکار کوي. خو تاسو ته به داسې په دنیا کې یو کس معلوم نشي چې هغې د مرګ نه انکار کوي. دنیا کې چې څانه خلک دي هغې ټول دا مني چې یو ورځ راتلونکې ده چې موږ به د دې دنیا نه رخصتیږو او الله رب العزت د هر یو کس دپاره یو نیټه یو وخت مقرر کړی دی او یو ځای متعین کړی دی چې په فلاني ځای کې به د فلاني مرګ وي او په دې ټیم باندې به وي. نو عزتمندو مرګ یو داسې شیز دی چې د هغې د وجې نه ماشومان یتیمانان کېږي او د مرګ د لاسه دا ښځې چې کمې دي دا کونډې کېږي، د مرګ د لاسه کورونه ورانېږي، د مرګ د لاسه یو جماعت منتشر کېږي، د مرګ د لاسه د امیدونو باندې اوبه پیراو کېږي، اوبه پې تویېږي. مرګ یو داسې شیز دی چې دی د چا پروا نه ساتي. ظالم له هم مرګ راځي، مظلوم له هم مرګ راځي. که یو کس د الله تعالی په لاره کې جهاد کوي نو هغه ته هم مرګ راځي، که یو کس په کور کې دی نو هغه ته هم مرګ راځي. خوا هر یو کس، خوا که هغه بادشاه وي کبل وي نو هر چا ته مرګ راځي. او دې دپاره د یو قسم فوج ضرورت نه وي. لکه هارون رشید په باره کې یو کیسه راځي. هغه په بادشاهۍ کې یو ځل یو کس بهلول دانا رحمه الله تعالی یو لوی بزرګ تیر شوی دی. هغه وخت کې به خلکو هغه ته بېوقوفه ویل. هغه ډېر زیات ساده انسانو. یو ورځ هارون الرشید هغه ته یو همسا ورکه، ورتل که چېرته دي د ځان نه هم بېوقوفه سړی ولیدلو نو هغه ته دا همسا ورکه. وخت تیریږي نو چې پته ورته ولګېدله هارون الرشید بس آخري په مرګ بسترې باندې ملاست دی او آخري وخت را روان دی. نو دی راغو هارون الرشید ته ورتل څنګه سفر دی روان دی؟ ورتل داسې بس آخري سلګي مې دي، آخري وخت مې دی، دنیا نه رخصتېږم. ورتل دې دپاره دې څه تیاري کړې ده؟ ورتل نه مې ده کړې. ورتل دې دپاره دې مخکې نه څه فوج لېږلی دی؟ ورتل نه، څه بېوقوفانو خبرې کې هماغه بېوقوف توپ خبرې دې چالو کې. ورتل دې دپاره خو هغه د فوج وغیره او دستې خو په کار نه راځي. ورتل نو بیا دې دپاره څه په کار راځي؟ ورتل دې دپاره نامه اعمال په کار راځي چې ښه اعمال دې کړي. ورتل هغه دې کړي دي. ورتل نه افسوس هغه خو مې دې کړي. بیا چې کومه همسا د هارون الرشید دله ورکړې وه هغه یې ورکه. ورتل ستا نه زیات بېوقوفه ما په دنیا کې ونه لیدلو چې تا به یو ورکوټې سفر د دنیا دپاره کولو، هغې دپاره به دې پیله نه فوج ولېږلو، پیله نه به دې دستې ولېږلې، هغې به ټول ترتیب تاله برابر کو. او یو لوی داسې سفر باندې روانې چې هغې نه بیا واپس راتلل نشته دي او همیشه دپاره ژوند دی په هغې کې. هلته به ځي هغې نه پاتې کېدل نشته او هغې دپاره دې څه تیاري نه ده کړې. ورتل او واقع چې زما نه لوی بېوقوفه انسان نشته چې ما د دې دپاره تیاري نه ده کړې. بالغرض مطلب دا و چې مرګ باچا له هم راځي او باچا له چې مونږ کله ورځو نو هغه څه وي، ما او تا دربار ته ورتلی شو نو شو ورتلی که نه، ما او تا دپاره رکاوټونه وي، پیله تپوس کوو د دربان نه، بیا هغې نه بعد مونږ ورځو. خو مرګ یو داسې شیز دی چې د باچا وخت پوره شي نو هغه نه څه رکاوټونه وي، نه دا چې څوک په حاضري اخلي هغې نه بعد به ورځي، او نه دا چې د باچا نه تپوس وکړی شي چې فلانې کس دې خوا راپرې نه دی ګینې خیر به دې نه وي. نه، مرګ یو داسې شیز دی چې یو وخت نیټه مقرر شي بیا دا نه ګوري چې دا باچا دی او یا دا په دربار کې ناست دی یا دا بادشاهي په تخت باندې ناست دی یا په کرسۍ باندې ناست دی. نه، چې کله یې موقع راغه کم وخت متعین دی او کم ځای متعین دی هلته به ورځي او د ده نه به ساه اخیستلی کېږي. نو عزتمندو دا دنیا یو دوکه ده. دا دنیا چې دا دارالعمل دی،
او دلته چې تاسو دارالعمل کې چې څه وکئ دارالجزا کې به هغې بدله تاسو ته میلاویږي یعنې قیامت په ورځ به تاسو ته هغه څه میلاویږي چې تاسو څه کړي او کله هم چې تاسو مرګ راغی نو د ستاسو چې دا کم رجسټر دی چې کم نامې اعمال کې د ستاسو څه لیکلی کېږي دا به ستاسو باندې بند شي او دینه بعد ستاسو کم اعمال دي هغه ختم شو بیا به د ستاسو دارالجزا والا عمل چالو شي یعنی چې سم کرلی دي هغه وایي چې څه کوي هغه به ریبې عمل د لارې مل دی چې څه دې کړي وي هغې مطابق به تا سره عمل کېږي که ښه عمل دې کړي وي نو ستاسو جنت نصیب دی که بد عمل هم کړي نو ستاسو جهنم نصیب دی نو عزتمندو دا دنیا وړه دنیا ده وخت کم دی هیڅ چا پته نه لګي تاسو به کتلی چې ماشوم مړ شي پلار یې ژوندي پلار یې مړ شي زوی ژوندی وي نو څه پته نه لګي کله پلار په وخت باندې لاړ شي کله زوی په وخت باندې لاړ شي نو داسې عمل کول پکار دی چې د ستاسو هغه دنیا خسته شي دې دنیا نه یو ځل تلل دي یا به مخکې یا به وروستي خو خامخا به ځې او بیا یو داسې وخت را روان دی داسې زیله تللی چې هغې ځینه بیا واپس راتلل نه دي که چېرته هم دلته عمل وکړو نو هلته به خوشحاله خسته ژوند به وي یعنې جنت کې به مزې او چرچې کوئ او که چېرته هم دلته د الله تعالی نافرماني کړې وي 24 غنټو کې الله رب العزت د ستاسو نه څه غواړي دې وخت کې څه پکار دي څه نه دي پکار که چېرته د دې خلاف تاسو وچلېدئ نو هغه دنیا به جهنم کې وي هغه آخرت پم د جهنم ځای وي او که چېرته دلته هم داسې کار وکړو چې 24 غنټو کې د ستاسو نه څه غواړي دی وخت کې شریعت مانه څه تقاضا کوي او دی وخت کې مانه د شریعت څه تقاضا ده که چېرته تاسو 24 غنټې د شریعت موافق وچلېدئ نو انشاءالله هغه آخرت پم روښانه وي او ټول عمر به په جنت کې مزې کوئ الله رب العزت دی چې سم وویل سم واورېدل د عمل کولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین